شهدائكم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نقولنا أول ذات النبي كريم صلى الله عليه وسلم عظيمة الصلاة السلام دعوت اسكم دلترات منكم المنوتا دزرا سيقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين پس 4 اگست د یوم شهدا د هغوی په یاد کې مانځلی شي. عزتمندو د یوم شهدا دا هغې چا ته د دې درد کېږي د چا په کور کې چې فرد نه وي او د چا نوجوان شهید شوی. عزتمندو که موږ او تاسو سوچ وکړو زما او ستا په ملک کې چې امن دی، زما او ستا په ملک کې چې د کیل میدانونه په امن کې محفوظ دي، زما او ستا جومات چې محفوظ دی، زما او ستا مسجد چې محفوظ دی، زما او ستا عدالت چې محفوظ دی، زما او ستا اسپتال چې محفوظ دی، زما او ستا پارلیمنټ چې محفوظ دی، په هغې کې د دې شهدا وینه ده او دا کوم تصویران چې لګېدلي دي. عزتمندو یقینا که د قسمیت او ویاړ د دې شهداو د وینې د وجې نه نن ما او تا په امن کې وخت تېرو. زما او ستا میله محفوظ ده، زما او ستا بازار محفوظ دی. دې خلکو خپل کورونه وران کړل، خپلې بیبیانې یې کونډې کړې، خپل ماشومان یتیمان کړل، خپل د مور زړونه یې مات کړل، خپل خاندانونه یې کنډم کړل. خو ما او تا یې امن راکړو، ما او تا یې یو تصور راکړو چې په قوم به څنګه قربانېږي، په وطن به څنګه قربانېږي، د وطن دفاع به څنګه کوي. عزتمندو په 21 جولای چې کومه واقعه راغلې وه په هغې کې زما مشر ورور زما د زړه سر قسمیه درکویم چې زما د ورور په شهادت سره زما سکون نشته، زما خوراک نشته، زما مطالعه نشته، زما کلاس نشته، زما سبق نشته، زما د مور کوم کیفیت چې دی هغه د حالات غیر دی، زما د هغې ورورونو کوم چې د خلیل الرحمن شهید ورونه دي قسمیه درته وایم چې زه کور ته لاړ شم وایي پاپا ټلیفون کله او کله به راځي. عزتمندو هغه حالات زما زړه ته ما کیفیت نه غواړي چې هغه زه بیان کړم، خو نه دا د وطن قرباني ده، دا د قوم قرباني ده. که په دې کې خلیل الرحمن شهید شو د خلیل الرحمن شهید نه به مخکې زه وردم، د خلیل الرحمن شهید نه مخکې به زما ورور وردي، خو قوم له به موږ امن ورکوو. په دې وطن به موږ د راهدارو د دهشتګردو یو قدم نه منو او هغه به د یخ نه کټ کوو. انشاءالله که خلیل الرحمن شهید چې زموږ یادګیر ورو انتهایي زما د یو ملګري په حیثیت زما مشر ورور که هغې قرباني ورکړه زه د هغې نه ښه نه یم. زما پنځه دي د وطن دپاره زموږ ټول قربان. انشاءالله د وطن دپاره به زه اولي تفصیل جنګېږم او د دې وطن خاوره دې قوم له تحفظ ورکول دا ماته د خلیل نه ګران نه ده. د دې قوم تحفظ به اول زه کوم بیا به یې خلیل کوي. زما اینه په 2م نمبر کې ده، اول د قوم تحفظ دی، بیا خپل وطن له به زه تحفظ ورکوم او یو داسې سحر به ورله ورکوم چې په دې کې به زما ماشومان خوشحالې، زما د ماشومانو سره په لاس کې قلمي، زما اداره به محفوظ دی. انشاءالله موږ به یو امن راولو او دا دعا کوو چې د خلیل الرحمن شهید دا وینه رنګ راوړي او په دې ملک کې امن راشي. او په اخر کې به دا مطالبه وکړم د مشرانو نه، کوم کسان چې زموږ په دې ملک کې راهداري کوي، کوم کسان چې دهشتګردي کوي، هغوی دې د جرم نه ختم کړی شي، د هغوی خلاف داسې کاروایي وکړی شي چې نور زموږ په دې قوم کې امن راوړي، نور هغه زړونه روغ شي کوم زړونه چې مات شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.